یو طرف ته غریبي او بل خوا ناعلاجه بیماري د انسان ژوند ځواک د ډېرو ستونزو سره مخ کړي. په دې کور کې نه یوازې د سپینګیری بابا بلکې د پیغله لور کومه چې ذهني معذوره ده علاج ته اړتیا لري. زه جمدر خان مې نوم دی او بیمار یم تقریبا د 100 کالو خوشی کېږي. نور وس الله د خدای په چارې نه رسي او داسې کاغذونه دا دوايانې دا اوس نشو برداشت کولی. هر ځای یم نه په مالدان کې بل ځای نه میلاویږي او دا کور چې کومه دی دا پردی دی د هغې بچونه ماشونه مو هر څه خراب کېږي راولیږه واله ده او زه کار د ګولو روز کړی ما چې دا بود مې دی بس د الله نظام دی نور سره پکې نشته ګرځېدی نه شم چې ګرځم د ګاډي نه بچ کېدی نه شم. مصیبت دا دی د دوایانو ډېر تنګ 2000 روپۍ میاشت لګي. دوایانې دا دي پرتې دي پیټې دوی نه دو دي دا دا مې د بیمارۍ کاغذونه دي دا داسې کاغذونه د پېښور ځینې ځاله شوګیا مې سټارټ کړي او لور مې د مشر لیونۍ د سریبو د لیونۍ نه بس یو لیونو ته ناست یم ابدار ساتم چاته ونښته چاته لاندې چې کور نه پېژني چې په کوم طرف لاړه. په معاشره کې داسې شتمن شته کوم چې د روزانه په بنیاد لکونه روپۍ مصرفوي خو ولې د دا چې بېوسو غږ تر ډېرو کمو خلکو رسي او همدغه وجه ده چې د معمولي علاج د نه کېدو له وجې قیمتي ځانونه د ناروغو لقمه شي. لور مې کچه ده لور مې غټه او دغه شان حال دی. د دې علاج موږ دا نشو کولی دا ښه نه دی د علاج وکړو زه علاج وکړم کوم د علاج نشو برداشت کولی او 100 کال له ما دې وشو څاروي هغه هم خرڅول اخر د هغه ډاکټرانو خلاص کړه. اوس مې دا طرف ساتلی دغه شی دی ستاسو د مخې بس چېرته چا 10 راکړي چا 100 راکړي چې څونه پیسې لاړ شم د هغې دوایي راوړم هغه خورم دغه مې رواج دی او خدای هم خوشحاله کړه او څوک مسافر یې خدای خپل وطن ته روغ موټ په ډکه منګو الله والا او د الله د رضا لپاره له موږ سره چې د چا وس کېږي چې ښه وس یې کېږي چې وس یې نه کېږي هغه سړی دې ځان نه پازوئ له موږ سره د الله د رضا لپاره امداد وکړئ او موږ به دوا کوو نور څه وس هم نه کېږي خو صرف دوا به کوو نور داسې نه. په معاشرتي ژوند کې هر وګړی د داسې مستحقو ملاتړ شي نو نه یوازې د دوی علاج ممکن کېدی شي بلکې په معاشره کې د یو ښه ژوند جوګه کېدی شي. قدرمنو کتونکو تاسو د بابا خبرې واورېدې او د کیمرې په سترګه باندې تاسو د کور هغه حالات هم ولیدل. بابا چې کومه دی نو په خپله د مودو نه بیمار دی په دې کور کې هم پردی کور دی او دوی پردی ځګی دی په خپله جوړ کړی دی او اوس چې د چا دی نو هغو ته هم دا وایي چې تاسو د دې کور نه وځئ او تاسو خپل غم کوئ. دغه مسله خو لا یو طرف ته که خو په دې کور کې د بابا 2 لوڼه دي هغه هم ورته بیمارې پرتې دي او د بابا په خپله دا کتونکو تاسو دا پنډان لیدلی شي چې دا دوایانې او دا دغه ورته پراته دي. بابا وایي چې زما د 2000 روپو دوایي لګي. نن سبانۍ مهنګایۍ کې او بابا د وس خبره نه ده خو کتونکو تاسو ته به دغه یو درخواست کومه چې د بابا اوښکې او فریاد په دې ټایم کې زه تاسو ته د کیمرې په سترګو ښویا شم که زما کیمرامین تاسو ته وښایي چې هغه په کوم حال باندې او د هغه په زړه باندې څه تېرېږي نو هغه زه تاسو ته نه شم ویلی. خو کتونکو چې څومره دنه کېدی شي نو د بابا سره امداد وکړئ ځکه چې بابا به صرف ستاسو امداد ته سترګې په لار باندې دی او د ګټې وټې دغه یو زوی هغه هم په غوږونو باندې اورېده نه شي کولی او دی وایي چې کله کار خو وینه او که میلاو شي نو خلک په پیسو کې اخوا دېخوا کوي. نو کتونکو صرف د بابا سترګې چې دي د مسافر وروڼو او زموږ چې څونه پښتانه وروڼه دي بس تاسو ته زموږ دغه یو درخواست دی چې د بابا سره به ودرېږو او انشاءالله چې د بابا که مونږ خو غریبي خو مونږ ختمولی نه شو خو چې کم از کم دونه وي چې ده ته د کومو دوایانو ضرورت دی د کومو څیزونو ضرورت دی چې هغه مونږ ته پوره کړو. د بلې خپرونې پورې ما نه راکړئ اجازت. لویه الله پامان.